بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو علاقو کې د پښتنو خلک ګرځي او ویخته اخلي. ویخته اغشتل او خرڅول دا ګناه ده، حرام دي، ناجایز دي. دا دفن کوي یا سوځوي، خو د دې خرڅ دا ټیک نه دی. دا شان ویخته کټ کول چې دوه خولې شي یا مرض په ولګنی بیا خو جایز دي. دین علاوه ویخته کټ کول یا هیر کلر لګول او پاغیلو پټان اچول او سړو ته خودل دا خو ناجایز دي. خو سلويختو کول نه مخکې هر رنگ لګول شي، تور هم لګول شي. خو چې سلويخ کاله عمر شي دا غینه پس هر رنگ لګول شي، خو تور رنگ نشي لګولې، براون لګول پکار دي. براون بهرحال دغه شان دا زنانه د بریتو د ګیرې ویخته اخلي روباسي، نو که د سړو په شان د ښځو د ګیرې یا بریتو یا پلاس باندې گھنے کالے کالے مردوں کی طرح توری گنوي د سړو په شان ویختنه دا وباسل شي، جایز دي. دا کم چې دا د هرې ځانه په بدن باندې وي د استثري ناغه وباسل خو ګناه ده. د ښځو 2 ورځو په مابین کې یو غوټه ده د ویختو هغه لر کول جایز دي، یا روزې د سړو په شان غټي نو برابري کی نو جایز دي. خو نری تلیت جوړول دا شریعت کې نشته. دغه شان نقلی نکونه لګول دا جایز دي. نقلی نکونه لګول جایز دي. نقلی روزه لګول دام جایز دي. نقلی روزه یا د سترګو دا ویخته چې کوم دي آبرو سویو ته پښتو کې باڼه، نو دام نقلی لګول جایز دي او نکونم جایز دي، لګول جایز دي. دغه شانه دا ښځې ویخته کمسې جوړوي نو ټیک ته، سړه جوړو کې دام ټیک ته. خو بالکل د سر د پاسه کمسې جوړولو یا کلپ لګول چې داسې اوچت ښکاري، د دې ممانعت راغله ده. حدیث کې د دې ممانعت راغله ده. او بهرحال د ښځو د ویښتو په موضوع باندې سړی او ښځه دواړه بالصفا او بلیډ استعمالولی شي. دا شرعي مسله ده. دا بخاری شریف کې لیکلی دي کہ تستحد المغیبه. دا دلیل دی بخاری شریف کې چې تاکہ کہ تم تشت الشعث وتستحد المغیبه، چې کله ته کور ته راشې نو په کور افرادو باندې به شک هم نه کوې چې اچانک راشې. مخکې نبی اسلام خبر ورکا چې هغې ویخته منګوس کی او دته وی تستحد طلب الحداد چې دی اوستره استعمال کی. دا بخاری شریف کی روایت ده. بهرحال نو دا مسائل دي، دا چې تپوس کړو دا هغې مطابق مو دا ویډیو جوړه کړه. الله دې مونږ د قرآن او حدیث سمجھ راکړي، په دین باندې چلېدل الله مونږ ته آسان کړي. که څه د مسلې تپوس نو بیا 0311 444 0006. نیل کلر ناخن پالش مه لګوئ، نیل پالش ولګوئ په هغې بیا اودس او غسل نوځي. که سهار ولګوئ واده دپاره او ماسپښینې وایټ کیمیکل سره هټو کې نو جایز دي، خیر دی. خو ځنه څه له ځان تکلیف کې اچوئ او یا مخصوص ایام کې ولګوئ نو دا هم جایز دي. بهرحال الله دې موږ ته سمجھ نصیب وګرځوي. او بل نن سبا اکثر زنانه په ودونو کې ډیرو غمونو کې کم لوپټې نه استعمالوي. دا شکایت راغلی ده. واده به د ټولو به لوپټې نه، نو تیم غیرت حیا دې خیال ساته. الله دې په دې خبرونو د عمل توفیق نصیب وګرځوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی النبی الکریم.